نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه البخاري ولیگئی مخی کی دا خپل زانون دا پارا نیک اعمال ویرگئی دا اللہ نا پوشش بیشک تاسو ملاویدون کی دا غسرہ آو خوشخبری ورکا ایماندارو تا سورة بقرہ آیت نمبر 223 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی صحیح بخاری نقل کئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی کلا بنیادم مرشی دا اعمال کٹ شي بس د چې کومه صحیفه ده د عملونو ختم شي الا من ثلاث مگر درې اعمال داسې دي چې هغه د انسان د مرګ نه بعد هم هغه جاري وي او لیکلی کېږي پسې یو صدقه جاریه ده یو هغه علم او پوهه ده چې سړي د پیدا حاصله کړي او یو نیک صالح بچی سړی پریږدي یا د دې په ضمن کې یو ښه شاګرد پریږدي چې هغه دعاګانې کوي د هغه دپاره د مغفرت او د بخشش اعمال صالحه دا په دنیا کې هم په کار راځي او په آخرت کې هم په کار راځي په دنیا کې هم په کار راځي صحیح بخاری حدیث دی او درې کسان په غار کې ګیر شوي دي نو هغه غار کې داسې ګیر شوي دي چې بیا د راوتلو امکان هم نشته نو کله چې دوی ناامیده شو کله چې انسان د دنیا او د مخلوق نه او د ټول نه ناامیده شي دې د عربي زبان کې لهفان وي لهفان او حدیث کې راځي مسند احمد حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی فریاد د لهفان ډېر اوري غاثة اللهفان د لهفان فریاد ډېر اوري لهفان هغه چاته وایي چې د مخلوقاتو نه امید شي او دردمن شي خپلو پردو نږدې لرو نه کله یې دې نه امید شي او دردمن شي نو د هغه درد یې الله پېژني دی چې کله الله ته چغه وباسي یا الله نو الله تعالی د چغه ډېر اوري دې ته اغاثة اللهفان وایي علامه ابن قیم رحم الله په دې یو مستقل کتاب لیکلی دی هغې نوم هم اغاثة اللهفان دی چېرې په هغې کې دې خبرو ذکر دی چې انسان کله مجبور شي کله پریشان شي دردمن شي نو دا درې کسان هم لهفان شو بس د ټول مخلوق نه او د دنیا نه ناامیده شو او المرګ په سر باندې راغی اوس خو دې نه بغیر کار نه کېږي نو یو بل ته وویل چې هلکه څه په راحت کې سړی ښه کار وکړي که نه په شدت کې په کار راځي په صحت کې ښه عمل وکړي نو هغه ورته بیا په تکلیف کې په کار راځي صدقه وکړي نور څه وکړي نیک اعمال وکړي ذکر تلاوت وکړي د الله تعالی نه چې کومه دی نو دعاګانې وکړي مغفرت وکړي نو چې کله دی په مشکل کې ګیر شي نو بس هغه ول الله تعالی په کار راولي
نو هلکه چېرته په راحت کې هم چېرته داسې سړیتوب کارونه کړي دي نو اوس هغه پیش کړي ځکه چې مرګ خو په سر راغی ځکه بار ته وتل ناممکن دي نو هغوی خپل مختصر خبره داره چې خپل اعمال پیش کړه یو ورته ویلې چې ما خو داسې ډېر څه ښه نه دي کړي خو د مور و پلار سره مې داري چې یو ځل مې ګړې بېزې لرې بولې وې او چې واپس رالم نو هغه وده نو ما هغه شوده چې دی نو راواخېستل او دغه شانتې ورته ولاړم اهلو عیال نه غوښتل او هغوی راته ناست خو نه مې ورکول او چې کله سهار شو به هغوی ته مې حواله کړه شوده یې وڅکل مور و پلار نو بیا مې نورو ته ورکړم نو ربه ستا د رضا دپاره مې دا کار کړی بل څه مقصد مې نه و نو زموږ دا غار دا خوله لږه کولاو کړه چې لږه هوا پکې راشي رڼا پکې راشي نو بس هغه چې کولاو کړ لږ بس غار کولاو شو هوا او رڼا پکې راله بل ویل چې تا څه کړي دي ناول چې یو ځل زما په ګناه باندې لاس بر شوی و زما نه مطالبه د پیسو شوې وه 6 روپۍ خو چې کله زه په ګناه باندې قابو بیا موندل نو هلته هغوی ویرېدل چېرې دا ګناه خو ما نه ده کړي نو بس ما لله بالله 6 روپۍ مې ته پرېښودې ایسته لاړم وکړه د الله ته یا الله ستا د رضا دپاره دا کار مې کړی د غار دا خوله داسې کولاو کړه چې لږ د سرونه پکې بار ته وځي غار خوله کولاو شو هغه بل ویل چې تا څه کړي دي نه ورته ویل زما یو مزدور و اجیر و زما سې مزدوري وکړه او خفه شو لاړو یو وږي دوه وږو باندې بیا ما هغه کرل لیبل هغې نه مې ولا ګړي بېزې واخېستې دا غواګانې وخان مې ولا پکې واخېسته خو سړی ورک و نو ډېره موده بعد راغی ما ته ویلې چې زما هغه ستا سره وربشي دي یا غنم یا راکړه ماله دوه وږي یا زیات وکړم نو هغه ورته ویله چې دا څومره صحیح نه که نه دا ګړي بېزې وخان دا ټول ستا دي دا بیایه سره دې شپونکو یې بیایه نو هغه ورته ویل څه ټوغې کې د ما پسې زما خو لږ غنم وربشي دي ستا سره اول دا هغې نه جوړ شوي دي بس ټول یې بوتله او ده ته هېڅ هم پرې نه ښودل وایي ربه که ستا د رضا دپاره مې دا کار کړی او ستا د یېرې نه نو دا غار دا خوله کولاو کړه دی وسایل دې ته ویلې کېږي وسیلې دې ته نه ویلې په پردو قبرونو سملې کار هغه کړی دی غواړي دې ته عبادات چې کوم دی پیر بابا کړي دي او کار دې تا لګوي هغه ډېره سخته ده یا چې کومه دی نو نورو نیکانو صالحانو ځان له اعمال کړي دي او ته لاړ چې قبر ته وایي چې بابا او پروردګاره دې بابا په سر باندې زما دا کار وکړي ځان ښکته کا د الله سره تعلق ته جوړول دپاره واسطو ته ضرورت نشته الله سره واسطه جوړه کا د الله نه وغواړه الله ته عبادت وکړه ذکر وکړه بیا وسیله کا بیا به کار کېږي مونږ چې دی نو دا بل په اوږه باندې ټوپک دو ډز کوو نه په خپله ځان برابر کا د بل په ټوپک باندې چې کوم بل په اوږه باندې ټوپک مه ږده هغوی ځان له اعمال کړي دي هغوی ځان له چې کوم دی هر څه کړي دي ستا لپاره نه دي کړي د خپل ځان دپاره یې کړي دي انسان ته څه میلاویږي نو هغه میلاویږي چې کوم انسان په خپله کړي دي او که ژوندی انسان یې ول ورشه دعا درله وکړي ژوندی انسان دی ورشه وره ورته یې ما ته دعا وکړه بس ښه خبره دعا هم وسیله ده او ستا لپاره دعا وکړي چې الله دې سړي کار دی دا پوره کړي یا کار یې وکړي دا مشکل یې ختم کړي نو د دریو کسانو خپل اعمال پیش کړ دا یې په راحت کې کړي وو ور په سختۍ کې په کار راغله سړی نیک اعمال وکړي په راحت کې په صحت کې او په سختۍ کې په کار راځي ځوانۍ په دور کې ډېرې دعاګانې کوه الله نه غواړه مشکل کې به دا په کار راشي کله مشکلات شي که نه بیا به دا په کار راشي نو بالکل آزاد شو ووتله ځکه و نبي علیه السلام فرمایي چې سړی مړ شي بس هر څه ختم شي اعمال چې کوم دی دا څه شي دا ختم شي بیا لیکل میکل نه کېږي لیکل صرف د چا کېږي د صدقې جاریې کېږي نو په دې کې خو لږ کم دي او د ابن ماجه په روایت کې الفاظ ورسره لږ نور زیات هم دي انما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته چې یو سړی مړ شي نو د ده نیک اعمال د مرګ نه بعد په ده پسې چنخلي د ته فایده ورکوي نو هغه نمبر 1
یو علم دی چې دی خور کی، علم نشره دی د هغې تشریح وکړي، وضاحت وکړي، د خورولو مختلفې طریقې دي، خو علم یادوي، قصې نه. علم خور کی متلي نه. علم قرآن او حدیث ته وایي، د قرآن او د حدیث خبرې او د صحابو او تابعینو خبرې دا تشریحاتو کې یا په کتابي شکل کې یا رسائل ولیکي یا خلقو ته درس و تدریس کوي یا چې دن یو حلقه جوړه کړي په هغې خلقو ته سبق وایي یا بیان کوي، واعظ کوي، نصیحت کوي. نو دا یو علم دی چې دا خور شي چاته، نو هغه په دې باندې عمل کوي. نو چې کله دی پې عمل کوي نو دې ثواب به څومره چې ده ته میلاویږي نو دومره به هغه چا ته میلاویږي چې چا ده ته رسولی دی دا علم. نو یو علم دی، دا خو د هر چا کار دی، د هر وس مطابق رسولی شي. ټیک ټیک خبرې غلطي نه، دا به کرکې او دا به خلقو ته رسي. خلک وایي که نه یادېږي نه، داسې خبره ده. یو ډریور و، زه بار بار وایم اوس خو چېرته ورک دی، پته نه چېرته به تللی، بار ملک ته به تللی. دا غټ ټریله به چلوله، دیر ته به تلو، بیا به چترال ته او دیر او دا بیا به بلوچستان او لرې لرې دغه ته به تلو. دومره ناشنا عجیبه غوندې انسان و. د لاندې نه به راتلو نو هم بلتې مدرسې ته ودرېدو، زما خواله به راغی، حدیث پې یاد کړي و، په یادو د الفاظو سره، د سند سره، او بیا به ما ته هغه حدیث واورو، ما ته به چې کوم ځای پکې غلط راغلط یا مې پکې غلط یاد کړی راته ټیک که. او غالبا چې زموږ د خګرام یا د دې واړې دې طرفونو څوک و، او بیا به د هغې ما ته ترجمه وکړه، تشریح به وکړه، وایي ټیک ده. ما به چې ټیک ته ټیک ته، که څه به کې اخوا دې خوا به ته ما برابر کړه. یو کال یو نیم کال دا کار د کړی دی چې ښکته ځي او پورته ځي، هلته ودرېږي نیمه ګنټه ما ته، او خپل سبق چې کوم دی هغه یاد کړی. کم سے کم په دې یو نیم کال چې څه نو 500-600 حدیث چې کوم دی یاد کړي، ټوله ته په یاد ورتله. عام سړی و، عام، داسې نه چې یاره د مدرسې نه فارغ و، صرف قرآن نظیره کړو بیا لفظي ترجمه کړو، دا نور ټول چې کوم دی همدغه شان یاد کړي. نو په دې ګاډي کې ځم، اول بس دا راته ولیکمې او بس بیا یادوم. او غټ سفر دی وایي، کلنډر ورسره و، هغه کلنډر به دې ستره وم هلکه ساره، کلنډر خو داسې پاک دی، دا کلنډر خو ټوس ښایي. ویل نه وایي دا به ځان پاک ساتي، مونځ به کوي، وایي داسې بیا اودسې نه ساتم ځان سره. ښه په اوداسه کې ګاډی چلو، ښه په اوداسه کې مې کلنډر هم دی. ګاډي والا چې و نو هغه ټریله د زموږ د درګۍ د کس وه، هغه چې بیا بل کس دی دا کون مینت او زاري په ما پسې راغی. هغه کس ما ته وایي ده ته ووایه چېرې دا که د تنخوا کمه وي، څه شی کم وي که نه، اول نه دا کمه نه ده، خو بس زما سخت خپلې مجبورۍ دي. داسې خلک وایي که نه نشي. ښه ټیک خبره یاده که، ښه صحیح یو خبره یاده که، بل ته ورسوه، خو ټیک خبره یاده وه. دا تش د موبایل نه زده کول یا داسې که څه شي نه موبایل نه زده کړي نو بیا پوهه غوندې انسان ته واوره چې ټیک دی که ټیک نه دی. نو یو د مرګ نه بعد د انسان دا علم چې دا چې خور شي، نشر شي، دا اوس وګوره په سوونو کاله تیر شو، خلکو چې کوم دی علم خور کړی دی اوسه پورې هم چلیږي، خلک پې عمل کوي، لیکل پې کوي، خلک یې بل ته رسوي. دویم نمبر او ولد صالح ترکه، هلته دا و چې یو نیک صالح بچی پرېښی دی، نیک صالح مرید یې پرېښی دی، نیک صالح شاګرد یې پرېښی دی، نیک صالح زوی یې پرېښی دی. ځکه دا مجازي بچي دي. اوس هغوی څه کوي؟ هغوی د نیکۍ کارونه کوي. هلته وایي چې یدعو له، دعا ورته کوي، یا الله زما استاد وبخې، زما پلار وبخې، زما نیکه وبخې، قبر د عذاب نه خلاص کړي، دعا ورته کوي. دل دیندار چې نیک صالح قید چې کوم دی دې دپاره نه دی چې خامخا یو سړی دعا کوي د هغې به دې پخپله به خامخا نیک صالح وي، نه، دا نیک صالح چې دا کارونه کوي، دې مطلب دا دی. او چې نیک صالح نه وي نو هغه ځان ته دوا نه کوي، نو بل ته به څه دوا وکړي؟
خو چې یو سړی دی هغه نیک صالح دی مانځګزار دی چې ځان ته دوا کوي نو بس مور پلار او استاد ته هم دوا کوي. خو چې کله دی کوي دا صالح قید د دې دپاره دی چې دی په خپله باندې سوی متوجه وي نیک اعمالو ته، نو چې کله ځان ته دعا کوي نو په دې کې مور پلار ته هم دعا کوي. نو دویم هغه انسان دی چې هغه نیک صالح دی او دعاګانې کوي د پرېښی دی د نیکۍ کارونه کوي، یوازې دعا نه، هغه ښه زوی دی، ښه لور ده، ښه نوسی دی، ښه کړوسی دی چې ده پکې لاس بلکې ښه شاګرد دی، د شاګرد شاګرد دی، ښه مرید دی د پیر صاحب صالح، نو دی چې څه کوي نیک اعمال نو په دې کې د هغه حصه ده، ځکه چې هغه د کردار باندې سوچ کړو، توجه یې کړی. دریم نمبر او مصحف ورثه، قرآن مجید چاله تحفه کې ورکو، په میراث کې ورکو، هبه کې ورته واغستو ولا تلاوت پکې کوي، یا دینی کتاب واغستو. دینی کتاب د قرآن تشریح ده، دینی کتاب ولا واغستلو هغه ګوري ابې پوهیږي. کتاب اخیسته یوازې نه وي، کتاب اخیسته هم ګران دي او کتاب کتل هم ګران دي او په کتاب پوهېدل هم ګران دي. دا ډېر ګران کار دی چې کتاب اخلي امړي پیسې غواړي او چې بل څوک ولوالي ښه خبره ده، بیا په هغې باندې د هغې د کتلو ټایم چېرته څوک یې ګوري. تش خو لایبرري کې ښودل خو نه کتل به هم غواړي، نو بیا کتل هم ګران دي، بیا په هغې باندې پوهېدل هم ګران دي. د پوهې نه پس چې کله هغه ته بل ته رسي او عمل پې کوي نو دغه بیا ځان له یو مشکله ګړۍ ده چې هغه بل به څنګه دی پوه کوم او څنګه به ورته رسوم. نو یو دریم نمبر سره یو مصحف ته قرآن واغېستو، جومات ته راوړو او په جومات کې کېښودلو، یا یو کس ته ورکو چې یاره تعالی اخلمه په دې کې تلاوت کوه، یا یو تفسیر ولا واغېستو، د حدیثو کتاب ولا واغېستلو، هغې ګوري، هغه دې پیدا اخلي، بل ته رسوي، نو ده پکې ورسره لاس دی، د ده پکې ورسره پوره حقداري ده. دا به د مرګ نه بعد په ده پسې څه وي جاري وي، دی به مړي او سلسله به جاري وي. او مسجد بناه، جومات یې جوړ کړی دی، دا نه چې ټول جومات یې جوړ کړی، جومات کې څه حصه جوړه کړې ده، جومات کې خپل تعاون مطابق څه کړي دي. نو دا یو کار دی جومات جوړول. بیا د جومات سره متعلق د دین نوري ادارې جوړول، دا هم دې په ضمن کې راځي. یتیمخانه جوړول، مدرسه جوړول، داسې چې کومه دی درس و تدریس دپاره یو حلقې دپاره یو ځای جوړول او منتخب کول، د هغې کرایه ورکول یا مستقل جوړول، نو دا به دته یو صدقه جاریه وي، د قیامت نه مرګ نه بعد به په ده پسې جاري وي. اوس په دې ټولو کې مونږ خپل ځان داخلولی شو که داخلو. او بیت لابن سبیل بناه، یا د مسافرو دپاره یو مسافرخانه جوړه کړې ده. اوس مسافرو دپاره مسافرخانه جوړول خو دره وس کار نه دی، لیکن د شپې دلته ماسخوتن مسافر راشي نو زموږ حالات داسې دي که نه. دا ټیک خبره ده چې نن سبا غلاګانې کېږي، څه کېږي، خلک احتیاط کوي، جومات کې څوک نه پرېږدي. لیکن مسافر چېرته راشي شاذ و نادر، نو بیا په یخه یخنۍ په بارانه کې چې کومه دی تېره جومات نه بار ته وباسې، دروازه پسې بنده کړي، نه د شپې ځګۍ والا بیا منتخب کا، ځګۍ والا وګوره، شپې دی بوځه، که د چا ځګۍ دي سي نو هغه میلمه ساتي نو هغه لی بوځه چې یاره شپه ورسره وکړي. داسې نه چې یاره ته په دې شړ په دې یخه یخنۍ کې بهر وباسې چې نه نه موږ څوک جومات کې نه پرېږدو. جومات کې ولې نه پرېږدي؟ چل دی غلا کېږي، د جومات اهتمام دې وکړه، څه دي پکې دې ځګۍ والا پکې کښېږدي، چل دی هغې نه غلا نه کوي، څه وږي پروت دي. او که خامخا یې وباسې نو بیا د هغې نه بعد څه ځګۍ والا وګوره. نور مسافرخانې څوک جوړولی شي دومره؟ دغه مسافرخانې دي که نه، ته په خپله حجره کې چې کومه دی، په خپله دیره کې، په خپل بیټک کې میلمه له شپه ورکړې، بس دغه مسافرخانه شو که دغې ضمن کې راله، دا یو صدقه جاریه شو. او نهرن اجراهو، یا نهر چې کومه دی نو دا کنستلی دی، کویې کنستلی دی، چینې کنستلی دی، چاله اوبه ورکړي دي، چاله پیپ ورکړی دی، په خپل کوی کې د چا موټر پرېښی دی او دی ته اوبه څښي، په خپل موټر په خپل بجلۍ باندې ته اوبه چې کومه دی وباسي. خو لیکن چې څومره د نیکۍ کارونه کېږي
اگر که د نیکۍ دپاره نه استعمالوي هم د صدقه جاریه ثواب میلاویږي. مثال لکه سړی د جومات کې یو ځای جانماز اخیستلی دی یا پوړ کې پیسې ورکړي دي، یو سړی پکې د ریاکارۍ سره نفل کوي هم به د پوره ثواب میلاویږي. د هغه عبادت قبلیږي او که نه قبلیږي خو لیکن ده ته به ثواب میلاویږي ځکه د اخلاص خو د نیت خو برابر. نو د دې وجې نه چې اوبه ده ورکړي دي یا د اوبو یو سیسټم یې جوړ کړی دی نو ده ته به ثواب میلاویږي هر څنګه چې هغه استعمالوي. لہذا دا داسې اعمال دي یا صدقه ایستلې ده او صدقة اخرج من ماله في صحته وحیاته تلحق بعد موته. دی چې کومه دی روغ موټ صحیح سالم دی او دی یو صدقه چې کومه دی نو کړې ده خپل وس مطابق خیرات یې کړی دی صدقه یې کړې ده دا به دته د مرګ نه بعد چې کومه دی نو څه کېږي میلاویږي. د دې وجې قرآن مجید فرمایي وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلم انکم ملاقوه وبشر المؤمنین. دا خپل ځان دپاره نیک اعمال ولېږئ مخکې هغه نیک اعمالو تا سره میلاویږي تا ته به له هغې فایده میلاویږي. او پاتې شو دا چې که فرض که تا ځان له مخکې څه ونه لېږل نو وروستو څوک په چا پسې څه نه کوي الا دا چې دا کومه خبرې وي که دا پاتې شي نو تا ته به دا فایده میلاو شي. او که دا نه وي نو نور هېڅ هم نشته څوک د چا په کار نه راځي مړ شي بس ته ختم شي. تاسو نه یې کتلي مور پلار چې مړه شي بس یو ورځ نیمه یو ورځ نیم داسې سبا لې چې نوي داسې نوي جامې اغوستلي دا ورته پته هم نشته دی چې هلکه رشته داران یا مور پلار مړه شي نه 3 ورځو پورې به چې ډېر سنبالې ځان نه 3 ورځو پورې به ته ځان ډېر نه سنبالې ډېره خندا بړقاب هم نه کوې ځان باندې به چې دی نو دا د مصنوعیت که هسې حقیقي نه وي نو مصنوعي غوندې خفګان به په ځان باندې راولې. نن زمونږ په فاتحو کې پلار یې مړي مور یې مړی ورور یې مړي تره یې مړي خپل رشته دار یې مړي ټول له سیلمه خاندي یو ګپ یې جوړ کړی او دا یې سرې کړي جامې اغوستلي او دا ورته پته نشته چې 3 ورځې په پلار او مور او په عامو رشته دارانو باندې به ته څه کې اظهاري غم کې اظهاري غم د نوو کپړو نه به ځان ساتي داسې ځان به ډېر سنبالې نه او ډېر خندا بړقا به نه کوې چې خلکو ته هم پته ولګي چې دی به څه نه څه خفه دی. د ښځې دپاره 4 میاشتې او 10 ورځې دي 4 میاشتې او 10 ورځې به ډول سینګار نه کوي لیکن عام رشته داران چې دي نو دا په مراسلو کې خو د ابوداود لږ زیات راغلی دي 2 ورځې چې دی نو راغلی دي د پلار دپاره او د مور دپاره چې مور و پلار یې مړه شي نو 2 ورځو پورې دي دی ډېر ځان دې ډېر خندا بړقا دي نه کوي خو لیکن صحیح روایتو کې 3 ورځې دي. نو د دې وجې نه چې کله سړی مړ شي هر څه ختم شي بیا څه په کار نه راځي څه کوئ نو په دې دنیا کې وکئ دلتې وکئ دنیا نه چې لاړئ نو بیا څه نه کېږي. ډېر انسانان تللي دي او ډېر څه یې پرېښي دي کله چې د هغوی تقسیم کېږي د مال د میراث تقسیم یې کېږي یو بچي ته په کروڑاو روپۍ میلاو شي په کروڑاو لیکن دغې شي چې دا کومه ګټه کړې ده نو دغې ځان له 1 روپۍ نه مخکې خرچ کړله د الله د رضا دپاره د خپل ځان دپاره او نه یې څه داسې وصیت کړی دی هر څه یې پرېښودل هغوی ته هغوی پې عیش و عشرت کوي او دې هلته ډبولی کېږي او وهلی کېږي. نو یو خو د پردي دنیا دپاره خپل دین مه غر کوئ د بچو د دنیا دپاره تاسو مونږ خو ټول مستقبل چې کومه دی دې ته وایو یاره د بچو مستقبل جوړوم لیکن دنیا ټوله چې کومه دی نو دا ماضي ده یا حال دی دا مستقبل نه دی. مستقبل تش چې دی نو هغه سره هغه آخرت او قیامت دی. دا دنیا چې کومه دی ټول حال دی او ماضي ده. مونږ ټول وایو چې د بچو مستقبل جوړو د بچو د مستقبل سوچ دا وي چې د دې دپاره د حرامو د حلالو تمیز نه کوي د کرو د کوټه تمیز نه کوي پیسې ګټي چې ښه محل مې جوړ کړی او ښه ګاډی مې واخیستلې دا ټول خبرې ښې خبرې دي دا څه ګناه نه ده خو په حلالو باندې ښه کور چې کوم دی څه ګناه نه ده خو په حلالو یې جوړ کړه ښه ګاډی چې کومه دی نو څه ګناه نه ده ځان له په 1 کروڑ روپۍ باندې ګاډی والا هېڅ ګناه پکې نشته خو په خپلو په حلالو باندې
امام ابو حنیفه رحمه الله په 1000 درهم باندې ځان له څادر اخیستی شي، دومره عظیم شخصیت دی. نو که اوس دلته یو سړی دی او هغه سره خپلې پیسې ورسره دي، په 1 लाख روپۍ ځان له څادر والي ته په اعتراض نه شي کولی چې مړه د 1 लाख روپو ته څه ضرورت دی؟ خو ځان له به دې په 2000 روپۍ څادر اخیستلی وی او د 98,000 روپۍ به دې چې کوم چا له خیراتي ورکړې وي. نانادي ته ما وایي ځان له خیراتي پیسې ورکوه. ولې امام ابو حنیفه رحمه الله داسې نه شو کولی چې ځان له په 1 درهم باندې څادر اخیستلی وی او دا باقي 999 درهم خیراتي ورکړ وی. ولې نه ورکول؟ عثمان ابن عفان رضی الله عنه ځان له قیمتي شیزونه اخیستل په زرګاو خپلې پیسې حلالي. دې پابندي نشته دی، ښه کور، ښه جامې، ښه لباس، خو لیکن پابندي د حرامو ده، پابندي د ناجایز ده چې یو ناجایز چیز استعمال دا څه کوي دا به نه کوي. نو مونږ وایو یاره مونږ مستقبل جوړو د خپلو بچو دپاره. مستقبل ګورې آخرت دی، د یاد ساتئ. د بچو غم د قبر کوئ، د آخرت کوئ، د هغوی د عقیدې کوئ، د هغوی د عمل کوئ، د هغوی د کردار او د سیرت کوئ. چاسې نه چې سبا له دې تباه و بربادي زه هم پکې ګیر یم، سبا له دې غر کې زه هم پکې ګیر یم. د دنیا د ګټې سوچ هم کوئ، خو د حلالي ګټې سوچ کوئ، د حرامي ګټې سوچ نه کوئ. دغې ته مستقبل ویلی کېږي. دا زموږ مستقبل دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې کله انسان مړ شي نو مستقبل یې دا دی. صدقه جاریه مستقبل دی، علم ینتفع به دا مستقبل دی، ولد صالح مستقبل دی. داسې کارونه چې په راحت کې ته وکړې چې مشکل کې په کار راشي، د دنیا په مشکل کې هم په کار راشي، د قبر په مشکل کې هم په کار راشي، او د قیامت په ورځ باندې په حساب کتاب په مشکل کې هم په کار راشي. دا ټول کارونه چې کېږي دا پر دنیا کې کېږي. دا دنیا بې ځایه پالتو شی نه دی. دا د یو ډېرې لوی دنیا د ګټلو دپاره، د ډېر لوی شي د ګټلو دپاره الله تعالی مونږ ته راکړې ده، د نعمت په شکل کې، د زحمت نه دی. چې دنیا نه وي آخرت به نه وي، چې دنیا نه وي جنت به نه وي، چې دنیا نه وي نو بس دغه ټول خبرې به نه وي. دا ټول څه چې دي دا د دنیا په وجه باندې دي. د دې وجه دنیا عبث شی نه دی، مونږ ته عبث جوړ کړی دی. قرآن چې له العاب ورته ویلی دی په دې وجه ویلی دی چې مونږ ته فایده وانخیستله. نور دنیا چې کومه دی دا د فایدې زګیرې، دا عبث کول نه دي پکار، دا ضایع کول نه دي پکار. نو الله تعالی دې زموږ اعمال قبول او منظور کړي او د نیکو د کولو دې الله تعالی توفیق راکړي او د بدو نه الله تعالی مونږ محفوظ کړي. او څه کسانو درخواست کړی دعا دپاره، یو کس دی چې څه رکاوټ دی سعودي عرب پورې غاړه استاد جو پاتې شوی دی، طاهر استاد هغې ته دعا وکړئ. عنایت الله استاد جو پاتې شوی دی خګرام کې، هغه ضیاء الله وفات شوی دی. پروردګار ټول معاف کې، بخشش نصیب کې، قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي، جنت فردوس نصیب کړي، د رحم او د کرم معامله ورسره وکړي. او دې کم روډ چې درخواست کړی څه رکاوټ یې دا وله ختم کړي، د نور چا څه رکاوټونه پریشانۍ وي هغه هم پرې ختمې کړي. پروردګاره ته موږ معاف کړي. اللهم اغفر لحینا ومیتنا